خلق وی اهل الحدیث اختلاف جوړي دا شرپسند دي. اور شرپسند هغه سړی دی چې هغه داسې سړي پسې روانېږي چې څوک یې مني او څوک یې نه مني. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به ما او تا ومني خو شوافع منلو ته تیار دي، مالکیان او حنابلې منلو ته تیار دي. ستا جنډه به زه ومنم خو بل تنظیم والا دې جنډې منلو ته تیار دی. نو چې ته داسې جنډه او داسې شخصیت منې چې څوک یې مني او څوک یې نه مني، او زه هغه شخصیت منم چې هغه ټوله دنیا مني، نو اختلاف ته جوړی که زه یې جوړوم؟ زوام قرآن او احادیث د نبی علیہ السلام ومنې او په دې عمل وکړې، دې کې د چا اختلاف شته؟ خو دویم طور ورسره د بل وایي چې قرآن او حدیث ومنې خو د څلورو ائمو نه ورسره یو مجتهد ومنې. اوس دې مجتهد منل او نه منل تا ته هم پته ده چې کفر او اسلام نه دی، نو دا اختلافي سړی تا رامنځته کړو که ما رامنځته کړو؟ نو اختلاف څوک جوړوي دا د دې ځای نه پته لګي. زه قرآن او حدیث په دې صحابه کرامو عمل کړی دی. ما ته وښیې که د رسول الله علیه السلام نه بعد د رسول الله علیه السلام نه بغیر یو شخصیت داسې وي چې هغه ته د قرآن او د حدیث په تشریح کې قوم محتاج و، نو ما ته وښیه تمام مجتهدین و احترام په خپل ځای، خو پیش کما تا تمام مجتهدین دی راجمع کا، اولیاء الله دی راجمع کا، تمام دنیا دی راجمع کا. د ابوبکر صدیق مقام ته به دا ټول ورسي؟ د ابوبکر صدیق وړوکی مقام دی، لوی مقام دی، منصوصي مقام لري. که چرته د قرآن او د حدیث د تشریحاتو دپاره د یو سړي تعیین وي، هغه تعیین به د ابوبکر وي، هغه تعیین به د عمر وي، هغه به د عثمان او د علي وي. خو رسول الله علیه السلام چې وفات کیږي نو د یو سړي تعیین نه کوي، محمد مصطفی اعلان کوي یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تدلوا ابدا. سنن الدارمی کی 41 نمبر روایت ده د عباس رضی اللہ تعالی عنہ وینا دا چې د الله پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې تمام صحابه موجود دي، تمام صحابه مخاطب کړل، ورته فرمای یا ایها الناس اے خلقو انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تدلوا ابدا. کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے خلقو یو داس اصول درته خیم، یو داس لاو قانون درته خیم که په هغه قانون باندې ان اعتصمتم به تاسو په کلکې منګولې ولګولې، تاسو په عمل شروع کو، فلن تدلوا ابدا. محمد مصطفیٰ گارنٹی ورکئی چرے با گمراہ نشے. دے الفاظ تا سوچو کہ اے اہل علمو، اے طلباؤ، اے عوامو، محمد مصطفیٰ آخری جملہ دا کم امام پنم سر ختمی، دا کم مجتہد پنم سر ختمی، دا کم تنظیم و کمی پاٹے او دا کمی جنڈے خبر کئی. وورے اگا الفاظ دا سی دی کہ اگا الفاظ دا دی کتاب اللہ، اگا چه سڑے پہ دا گمراہے نہ بچ کے گی، اگا سڑے چه پہ ہدایت ترسی کتاب اللہ، اگا دا اللہ کتاب دے و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دی. اے خلق قرآن یاد کو، اے قوم حدیث دا محمد مصطفیٰ یاد کو. که د بل سړی منلوي، د بل شخصیت منلوي، بل چا پسې تللوي، بل چا ته لایک کولوي، د بل چا خبره شیر کولوي، محمد مصطفی با په خپل آخري خطبه کې فرمایلی و نن د اهل الحدیث علماو د حقانیت اصل دلیل داده دی هغه خبره کوي کومه خبره چې د نن نصار لسوه کاله مخکې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم 1 لاکھ نه زیات صحابه ته کړې ده چې کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه وسلم. اے خلکو قرآن تراشه، اے خلکو احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تراشه. دا دعوت انقلابی ده.